محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د رشتې حوالې سره ده. دا وظیفه د نکاح حوالې سره ده او دا وظیفه د واده حوالې سره ده. څوک داسې وي چې هغوی نکاح کول غواړي، رشته کول غواړي، واده کول غواړي، دا وظیفه دې وکړي محترمو. ماښام دې وکړي انشاءالله العزیز د سحر پورې به الله پاک د دوی د نکاح بندوبست دا کړی وي. یاد ساتئ محترمو د رجب دا میاشت ډېره زیاته د برکت والی میاشت ده. که په دې کې دا وظیفه یو سړی کوي نو دا وظیفه به ډېره زیاته بهترین او کارآمد وي. نو که په رجب کې چا دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز مراد ته به زر ورسیږي. یا که څوک خپل محبت ته دوام ورکوي دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول کارونه دا پوره کړي. ډېر داسې سرونه ډېر داسې خویندې شته دی چې د هغوی له نکاحونه نه دي شوي. نو د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک د هغوی نکاح واده رشته دا په ښه طریقې باندې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاکم خوشحاله آباد ساته. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته بهترین او ډېره زیاته اعلی وظیفه ده. د رشتې حوالې سره وظیفه ده، دغه رنګې د نکاح حوالې سره وظیفه ده. که څوک دا وایي چې زه دې زر تر زره واده وکړم نو دا وظیفه محترمو سپیشل دا د هغوی دپاره ده. الله پاک هر یو څیز په خپل وخت باندې په خپل ټایم باندې دا مقرر کړی دی. هر څیز په خپل ټایم باندې راځي دا بیا ټایم نه راځي. نور په خپل ټایم باندې راخیږي، په خپل ټایم باندې پرېوځي. سپوږمۍ په خپل ټایم باندې راخیږي، په خپل ټایم باندې دا پرېوځي. دا پوره نظام دا شروع دی، پوره کائنات محترمو دا چلیږي په خپل مدار کې هر یو څیز دا لګیا دی. انسان هم چې کوم مدار دی الله پاک د انسان د نکاح کوم ټایم لیکلی هغه ټایم باندې به محترمو دا نکاح کېږي. یو سړی محترمو دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز انشاءالله دا وظیفه به د نکاح سبب ساشي او الله پاک به دا کار ډېر زیات ضرور کړي. ډېر خویندې داسې دي، ډېرونه داسې دي چې هغوی د نکاح په تمه دي، هغوی د رشتې په تمه باندې دي. هغوی هر ټایم کې دا کوشش کوي چې یاره ښه رشته راشي او زموږ لور یا زموږ خور یا هلکان کوشش دا کوي چې په ښه ځای کې دا زمونږ رشته محترمو دا وشي. دا که محترمو ارینج میرج وي مطلب دا که نه چې د مور او پلار په خوښه باندې وشي، یا که محترمو دا لو میرج وي مطلب هلک او جنۍ یو بل خوښي او دغه نکاح له مور او پلار وکړي نو بعض وخت کې هلکه راځي خو خبره سازېږي نه، خبره سازه شي خو بیا خبره ورانه شي. یاد ساتئ محترمو د رجب په میاشت کې تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز الله پاک په خزانو باندې یقین وکئ انشاءالله چې الله پاک به ستاسو دا وظیفه په کار راولي او ستاسو واده نکاح هادي دا به الله پاک ډېر زیات او بهترین طریقې سره وکړي. محترمو بعضې وخت کې موږ وظیفه کوو خو د وظیفې کې چې څومره عاجزي پکار هغه موږ نه کوو. نو کله چې موږ محترم وظیفه کوو نو په دې کې به عاجزي، په دې کې به انکساري دا به ډېره زیاتې وي. چې څومره موږ الله پاک ته عاجزي شروع کړو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ کار په بهترین طریقې سره کوي. دغه رنګ انسان چې کله په دا وظیفه کوي نو چاردام کې وي او بالکل دا صاف سوتره وي، د ګناهونو بالکل پرهیز کوي. دغه رنګ محترمو د انسان دا وظیفه به ضرور دا به قبلیږي. بعضې وخت کې وظیفه نه قبلیږي، ځکه نه قبلیږي چې زموږ چې کوم د وظیفې شرایط دي موږ په هغې باندې عمل نه کوو. 5 وخته لمونځ ته کښېنه، دلته کې وظیفه کوې او هلته کې دا وایه چې الله پاک زما حاجت نه پوره کوي، څنګه به الله پاک پوره کوي. دغه رنګې ګناهونه ډېر زیات کوې او بیا وایه چې الله پاک به زما وظیفه پوره کړي نو اور اوبه یو ځای کېږي. نو کوشش به کوئ چې ګناه به لږه پرېږدئ. دغه رنګې د ماسخوتن د مانځه نه بعد تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز د سحر پورې به تاسو ته لازما محترمو دا خوشخبري دا میلاویږي. خو لیکن محترمو چې وظیفه د وظیفې په سیر باندې وکئ دومره پاورفل وظیفه ده، دومره تیزه ترینه وظیفه ده محترمو، تاسو به تماشا وکړئ چې څومره زر اثر کوونکې وظیفه ده محترمو. فرمایي چې څوک ماسخوتن سورة طه 14 پیری وی یا 15 پیری وی.
بهترین 15 پیری دی ویلی د هغې ثواب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او ټول صحابه کرامو ته او ټول صحابیاتو ته دا وربخو نو دا چې کله محترم وربهي د هغې نه بعد به دعاو کې مخکې وروسته به درود شریف 15 پیری ووایي او د هغې نه بعد د دعاو کې خو یاد ساتئ محترمو چې د دې وظیفې چې کوم زکات دی نو هغه ویستل پکار دی زکات داسې دی چې موږ به 150 روپۍ چاله ورکړو که ستا وس 150 روپۍ وي نو چاله به 1.5 روپۍ ورکړي 150 روپۍ دغه رنګې محترمو که چېرته 1.5 روپۍ د هغې نه سیوا ستا وس کېږي نو بیا به چاله ورکړې 1500 روپۍ دا به چاله ورکړي نو انشاءالله العزیز د دې وظیفې چې کوم زکات دی دا تاسو محترم ادا کو او په کم ټایم کې تاسو دا وظیفه کوئ نو په کار داره چې د هغې نه مخکې تاسو څه خوږ څیز دا تقسیم کړئ وړو له څه ورکړئ یا کور له سره وړئ خوږ څیز دا په هغوی باندې دا وخورئ او په کومه ورځ باندې چې کله تاسو دا وظیفه کوئ په دغه ورځ چې محترمو ستاسو مکمل دا روژه نو نن تاسو وظیفه وکړله نن هم وظیفه وکړله او نن ستاسو روژه وه او بیا محترمو د په سبا باندې بیا یو پیره سورت طه را تلاوت کوي چې هغه تسلسل لږ جاري شي انشاءالله العزیز بیا محترمو د الله پاک نه دعا وکړئ دلته کې تاسو وظیفه مو کړله وظیفه دې مو کړله وظیفې سره سره د وظیفې چې کوم زکات هغه دې مو ورکړو خوشوم پکې وه خضوم پکې وه چې اعظام دې مو دغه رنګې عجزیم پکې وه انشاءالله العزیز بیا محترمو الله پاک ستاسو دا وظیفه دا به لازما قبلوي نو کوشش محترمو که چې وظیفه په خپله مو کوئ ملګرو سره هم شیر کوئ ځکه ډېره زیاته بهترینه اعلی مجرب وظیفه ده که داسې څوک وي ستاسو خپلوانو کې رشته دارانو کې کلیوالو کې چې د هغوی د رشتې مسله وي دا ویډیو ته وښایي یا مطلب تاسو ته ووایي چې دا ذکر دومره پیرې وکړه نو ستاسو به هم فایده وي د چا به کور آباد شي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته